الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا القواعد الأصولية باغ قواعد کی نن وما قاعده ده هذا ده كل ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك فمباح. مصنف وی چې کوم دغه چې کوم دی هر هغه شی چې هغې سره په هغې کې هغه تعلق نه ساتي د طلب الفعل سره او نه طلب الترک سره، نو هغه څه شی دی لکه هغه مباح دی. هغه څه شی دی؟ مباح دی. مباح په لغت کې وسعت ته ویل کېږي. وسعت ته باح الدار خلق الوي چې کله چې کور فراغ شي، صحیح ده که نه؟ کور فراغ شي هغې ته څه ویل کېږي؟ باح الدار وایي. وشوې نو با په معنا د اظهار او اعلان سره هم راځي. په معنا چا سره راځي؟ لکه اعلان او اظهار سره هم راځي. لکه عرب وی باح السر، صحیح ده که نه؟ هغه پټه خبر ښکاره شوه، صحیح ده که نه؟ اظهار د هغې وشو. پوه شوې؟ نو دا معانی دي د چا؟ د مباح په لغت کې. اصطلاح کې مباح چا ته ویل کېږي؟ چې ما فيه طلب فعل ولا طلب ترک، صحیح ده که نه؟ چې نه په هغې کې طلب د فعل او نه طلب د ترک. پوه شوې؟ دې ته څه ویل کېږي؟ لکه مباح په اصطلاح کې ویل کېږي. مباحات چې کوم دی هغه شریعت کې ډېر دي. پوه شوې که نه؟ ثمره د مباح څه شی ده؟ ثمره د مباح دا ده چې انه لا ثواب فی فعله، چې ثواب نه وي په فعل د دې کې، صحیح ده که نه؟ ولا عقاب علی ترکه، او نه به پرېښودو باندې څه شی لکه هغه عقاب. ظاهر کې ته مباح چې ګورې هغې کې نه ثواب شته او نه عقاب شته، نه څه شته لکه نه ثواب شته نه پکې عقاب شته. خو دا کله نشته کله چې ته ذات د مباح ته نظر وکړې. چا ته نظر وکړې؟ لکه ذات د مباح ته چې ته نظر وکړې نو هغې کې دا شیزونه نشته دي. ها په نورو دغه سره نور چا سره تعلق ساتلو د وجې نه، لکه مباح تعلق چې کله واجب سره راځي، صحیح ده که نه؟ نو وسایل د واجب بیا څه شي لکه واجب وي. وشوه که نه؟ بیا هغه واجب بیا مباح چې کوم دی هغه واجب ګرځي. دغه شان د مباحاتو کې ته نیت وکړې، نیت، صحیح ده که نه؟ نیت وکړې دغه شانتې دغه هغه اخلاص پکې پیدا کړي. وشوه که نه؟ او هغه یو شرعي یو کار دپاره وسیله وګرځي، د مباح بیا عبادت وګرځي. دا بیا څه ګرځي لکه دې کې بیا ثواب او عقاب بیا وي. دې کې څه شی لکه ثواب او عقاب بیا وي. لکه دې باندې وروستو مصنف قاعدې هم وایي. پوه شوې که نه؟ هلته به نوره تشریح به قواعدو کې وکړو. ها صیغ المباح، مباح څنګه پېژندل کېږي؟ پوه شوې که نه؟ مباح پېژندلو دپاره مختلف یو څو طریقې دي، یو اته نهه لس به وي. پوه شوې که نه؟ ته یو څو واوره. اولنۍ دا ده چې شریعت النص علی الحل د هغې په حلیت قول کړی. حلیت قول کړی څه مطلب؟ هغه په دغه حلالوالي باندې قول کړي. څه مطلب؟ دا مطلب چې مثال قرآن کې الله رب العالمین فرمایلی دي چې احل لکم لیلة الصیام الرفث. احل لکم لیلة، لفظ احل دا به تحلیل باندې دلالت کوي چې دا څه شی دی لکه مباح دی، صحیح ده که؟ پوه شوې لکه دا څه دی؟ مباح دی. او دا اجماع د علماو باندې چې دا دغه څه دی چې دا احل چې د دې کې راغلی نو دا مباح دی. څه شی دی لکه هغه بېله خبره ده چې ته دې کې یو نیت وکړې. پوه شوې که نه؟ لکه جماع کې سړی د نیک اولاد نیت وکړي نو هغه هم عبادت ګرځي. پوه شوې که نه؟ ځان د ګناهونه بچ کول نیت وکړي هغه هم عبادت ګرځي، صحیح ده که نه؟ المباحات تنقلب العبادات بالنيات والهيئات. ده قاعده ده ان شاء الله رسول راشي.
ها دیم مثال داغه لپاره لکه قران کې الله رب العالمین ویل دي چې احلت لكم بهیمه الانعام الا ما يتلى عليكم حلال کړی شوی تاسو لپاره بهیمه الانعام. اوس احلت دلالت څه کوي؟ په وجوب کوي، په اباحت کوي، اباحت کوي لکه او که په ندب کوي مباحت اباحت کوي. ښه نو بهیمه الانعام تاسو لپاره څه شي دی؟ لکه هغه حلال دي. قرآن کې الله رب العالمین ډیر ځایونو کې داسې فرمایل دي چې احل لكم صید البحر وطعامه. صحیح ده که نه؟ د صید د دریاب هغه الله رب العالمین تاسو لپاره حلال کړی دی. دغه شانتې نور دغه دی احل لكم ما وراء ذلکم. دغه شان د آیتونو کې نور آیتونو مشته په دې باب کې چې هغه په احل په صيغه سره راغلي دي. پوه شئ؟ دویم مباح چې پیژندل کېږي هغه په لفظ ترخیص سره چې شریعت تصریح په ترخیص وکړي. شریعت څه وکړي؟ لکه تصریح په ترخیص وکړي. څنګه تصریح په ترخیص؟ یعنی رخص لفظ استعمال کړي هغې دپاره. صحیح ده که نه؟ لکه نبي صلی الله علیه وسلم حدیث د بخاري دی چې نبي صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف او زبیر ابن عوام له رخص فی قمیص الحریر. هغه د پاره د قمیص د حریر چې کوم دی د هغه اجازت ورکړي، رخصت ورکړي. اوس رخصت څه مطلب؟ یعنی د هغه د پاره مباح کړي وو. څه شي کړي والا؟ مباح کړي. دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم رخص فی العرایا. حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم رخصت ورکړي په عرایا کې. پوه شئ کنه؟ نو دغه شانتي نبی صلی الله علیه وسلم د ابو داود حدیث ته هغې کې فرمایلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د صحیحینو حدیث دی چې وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط اظفار. وی ام عطیه رضی الله تعالی عنها حدیث دی وی چې نبی صلی الله علیه وسلم له رخصت ورکړی دی کله چې یو زنانه مونږ کې هغه څه شي پاکه شي د حیض نه. صحیح ده که نه؟ نو هغه دې په نوک باندې وګورئ. څه شی کوي لکه نوک باندې وګورئ او ویې مږي او هغه اثر هغې ولو که باقي پاتې ووینځي او اثر هغې ولو که باقي پاتې کېږي نو بیا هم د دې کې رخصت ورکړی شوی دی. ښه دغه شانتې بل مباح چې پېژندل کېږي هغه تصریح بنفي الحرج. څه باندې هلکه؟ تصریح بنفي الحرج چې دې شي کې حرج نشته دی. شریعت یو شي نه حرج نفي کړي نو دا دلیل دی چې دا څه شی دی؟ مباح دی. لکه قول د الله رب العالمین شو ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. پوه شئ که نه؟ اعما او دې دغې باندې دا حرج نشته دی. پوه شئ که نه؟ حرج څه مطلب؟ د هغو دپاره د مباح دی. پوه شئ که دغه راغلی وه څه نوم دی؟ ابو سفیان ښځه راغلی وه. نبي صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ابو سفیان ما باندې خرچې نه کوي. هغه رجل شحیح. صحیح ده که نه؟ هغه خرچې نه کوي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا حرج علیک، تا باندې څه حرج نشته دی چې ان تنفقي علیهم بالمعروف، چې ته خرچ کې د هغو نه په معروف باندې، یعنی د عرف مطابق ته هغې نه والي او خرچ کې د هغو د پیسو نه بغیر د هغې د اجازت نه، نو دا څه خبره نشته دی. څه دی هلکه؟ څه خبره نشته دی. لا حرج هغې مبارک ویلي دي. پوه شئ؟ دغه شانتې تصریح بنفي الجناح. جناح نفي کول دا دلیل دی په دې باندې چې دا څه شی دی هلکه مستحب دی. لکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ليس علیکم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا. وشکه ليس علیکم جناح. جناح نفي د جناح چې کوم دی دا اوس دلالت په څه کوي هلکه؟ په اباحت کوي. دا لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن. صحیح ده که نه؟ دا دې آیت کې نفي د جناح شوی دی. دغه شانتې نور آیتونو کې هم شته دي. نبي صلی الله رب العالمین قرآن کې ویلي دي ليس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. وش
تاسو دا لفظ لټوي دې څه ګناه نشته دی پوه شئ که نه حرج پکې نشته دی پوه شئ هلکه نو دا څه شو څو طریقې شي څلور پنځم التصریح بالاذن په اذن باندې تصریح وکړي شریعت په لفظ د اذن باندې نو دا هم هلته دلالت کوي په څه باندې هلکه په اباحت باندې په څه باندې دلالت کوي په اباحت باندې لکه الله رب العالمین فرمایي چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا پوه شئ که نه قتال د دغې سره هغې اجازت ورکړی شوی دی مباح شوی دی څه مطلب بانهم ظلموا چې دوی ظلم کړی دی دغه شانتې نبی الله رب العالمین قرآن کې ویلي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي الا ان یؤذن لکم مګر دنو شي صحیح ده که یؤذن نه مطلب هغه مباح چې کور ته اجازت وشي نو مباح شي تسریب المشیت صحیح ده که نه په لفظ د مشیت چې کوم ځای کې راشي نو دا هم دلیل په څه باندې په اباحت باندې پوه شئ هلکه لکه نبی صلی الله علیه وسلم په سفر مبارک کې ویلي سفر کې د روژې عبارت هغه حمزه بن عمر الاسلمي صحابي د هغه راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې اصوم فی السفر آیا مو په روژه نیسو په سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر پوه شئ که نه که ستا خوښه یې روژه ونیسه او که خوښه دې نو څه شی وکړه فافطر مات کا لکه روژه پوه شئ هلکه دغه شانتې نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې اتوضؤ من لحوم الغنم مونږ د غنم د ګډ بيزو د غوښو نه اودس به کوو نبي صلی الله علیه وسلم څه وویل قال ان شئت توضأ وان شئت فلا تتوضأ پوه شئ که ستا خوښه یې نو ته اودس وکړه او که خوښه نه یې نو مه کوه یعنې اودس ستا لپاره مباح دی بلکې اودس مستحب دی هغه بل صورت دی پوه شئ که درېیم اووم التسریب بلفظ التسخیر تسخیر لفظ چې کوم ځای کې راشي نو دا دلالت کوي په څه باندې هلکه اباحت باندې بلې چې تا شی په تا باندې ګران شو که څنګه چل دی ډېر شو در باندې که څنګه صحیح دی وایو که لکه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منه الله رب العالمین مسخر کړي دي ستاسو لپاره څه چې اسمانونو کې دي او څه چې ځمکه کې دي صحیح دی که نه جمیعا من ټول دي نو دا ټول څه شی دی مباح دی اسمان ځمکه کې څه چې دی که نه دا انسان لپاره مباح دی پوه شئ هلکه دغه شانتې قرآن کې الله رب العالمین فرمایلی دي الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر وایي چې کوم ما في الارض چې کوم دی هغه تاسو دپاره څه شی دی مسخر دی نو تسخیر تقاضا څه کوي اباحت کوي تسخیر تقاضا څه کوي هلکه اباحت کوي ځکه حرام چې تسخیر نه وي حرام تسخیر یې هلکه نه وي که نه پوه شئ ډېر قواعد ته یاد کړه ګډ ملا جوړ شي ښه دغه شانتې قرآن کې الله رب العالمین ویلی دی کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون د بهیمة الانعام هم څه کړي دي هلکه تاسو دپاره مسخر کړي دي کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون وایي شي هلکه نو د بهیمة الانعام څه شی دی هغه مباح دی دغه شانتې اتم بس نو دو درې نور وایو بس دی بس یو سر وایو دا انکار علی تحریم الشی یو شي په تحریم نه شریعت انکار وکړي صحیح دی که نه انکار علی تحریم چې کوم دی دا څه شی دی دلالت دی په اباحت باندې دا دلالت کوي په څه باندې اباحت باندې لکه قول الله تعالی شو الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات پوه شئ که نه څنګه لا تحرموا الطیبات ما احل الله لكم تاسو ځان باندې طیبات ما حراموئ هلکه طیبات چې نه حراموئ نو هغې څه کوي هلکه هغه به څه ګڼې مباح به ګڼې پوه شئ هلکه مباح به ګڼې دغه شانتې قل من حرم زینة الله
الله رب العالمین وایي چې دا زینت د الله رب العالمین چا حرام کړی دی؟ من استفهام انکاری دی، حرام نه دی، لکه زینتونه ټول حلال دي. که زینت د فراش، که زینت د لباس، او دغه شانتي که زینت د حلی وي، او که دغه شانتي د نور زینتونه چې کمی، هر زینت چې هغه الله رب العالمین حلال کړی دی. پوه شئ که نه؟ هغه څه کړی دی؟ اصل په زینت کې څه دی؟ هغه حلال دی. پوه شئ؟ دغه شانتي نور ومشته دی. بس دومره پوره دی. سبا به انشاءالله تعالی بله قاعده ووایو. جزاکم الله خیر.